کاله حکومت یې وکړو ستاسو ملي مشر دغه حکومت یو پېره 18 میاشتې او بله پېره 34 په مهینو کې شمارل کېږي 15 کاله هم پوره نه برابرېږي نن تاسو وګورئ چې هغه وخت کې حالات څه وو په 15 کالو کې په کلي کلي کې که ملي مشر یو طرف ته روزګار خلکو له ورکړی بل طرف ته د ګیس د سړکونو د هسپتالونو او د سکولونو یو جال یې خور کړی نن که موږ څه ترقي کړې ده نن که په دې معاشره کې نن که په دې علاقه کې زمونږ او ستاسو څه پېچان دی زمونږ او ستاسو څه عزت دی دا زمونږ د هغه یعقوب محمد خان شیرپور شهید د هغه سره او پښتنۍ نه د هغې برکت دی نن که موږ ته دا دونه سکولونه دې ځایونو کې جوړ کړی مشر زمونږ نو زمونږ او زمونږ د کشرانو به سبقونه کم ځای کې ویلې هغه د پسماندګۍ دور به وی نن تاسو نهه کاله کې وګورئ په دې غونډه چارسده کې وګورئ یو سکول ماته وښایئ چې دا پاکستان تحریک انصاف جوړ کړی عزتمندو مشرانو او خصوصا نن په دې میټینګ کې ډېر زیات اهم خلک ماته مخامخ ناست دی خو زه چې د دې ځای نه لګېدم نو لږې مایوسۍ دا زه لږې محسوسوم او هغه مو تاسو ته نن مخامخ ویم چې کله موږ دا سوچ پرېښود چېرې زموږ پارټي دا یو وړه پارټي ده نو دا مایوسي به بیا زموږ نه وي نن به موږ عهد کوو خپل ملي مشر سره خپل صوبایي سپهسالار سره حلفیه به دا عهد کوو نن موږ دا یقینداني به موږ وله ورکوو که حالات هر څنګه وي خو موږ به تاسو سره څنګ په څنګ باندې ولاړ یو دا خو لا اوس هم موږ ډېر زیات دي خو که موږ نور هم که داسې ځای نښې موږ نه نور هم څوک وله خو دا ناست خلک دا د 57 چې کومه کریم دي دا به موږ نن عهد کوو که د پارټۍ دپاره د واک یا د جلسې جلوس دا به د څه شي قرباني که د پارټۍ دپاره د جیل او دهیلو قرباني راغلی انشاءالله او انشاءالله د 57 دا کارکنان به ورکوي انشاءالله دا زموږ دونه توقع ده موږ به لاس اوچته ومنګه ټول ملګري به لاس اوچته ومنګه او موږ به دا عهد خپل مشر سره کوو چې موږ به په هر حالت کې دا خو زموږ د عزت ښه ژوند دی نن سبا موږ ته هیڅ کم ضرورت نشته نه موږ د چا اقتدارونو ضرورت شته نه که موږ څوک په نوکرو په دغه دوکه کوي نو موږ دغه خلک کېدلی چې هغوی په دې نښلیم کاله کې چاله چیزه ورکړه چوپاټي په نښلیم کاله کې ستا بچو له سکول نشي جوړولی ستا بچو له هسپتال نشي جوړولی هغه به راتلونکي وخت کې نن چې د هغوی څخه خلک ګرځي او جرګې شروع کړي دي چې راتلونکي اقتدار هم زموږ دی نو زه ورته احتیاج نه وایم چې په داسې اقتدار باندې څه چې تاله چرته دي 2 مینېګان 15 امپیګان درکړیو تاسو نن ووایئ چې تاسو د علاقو له چې په مرکز کې هم ستاسو حکومت و په صوبه کې هم ستاسو حکومت و او کوم چې طاقتور خلک وو هغه هم ستاسو په شا باندې ولاړ و تاسو دلته دې لیله څه ورکوي چې تاسو به راتلونکي وخت کې دې لیله څه ورکوي
عزتمندو مشرانو دوکه کېږو به نه باید چا اقتدار ته ګورو چې اقتدار د چا راځي موږ به د خپل مشر قربانۍ ته ګورو چې د موږ او ستاسو دپاره د وینې قرباني ورکړې وه موږ او تاسو د خپل کلي د منځ نه د خانې د مخه بیړۍ پرتې وې هغه ماتې کړې وې موږ او تاسو له شعور درکړو موږ او تاسو له پوهه کړې وه انشاءالله او انشاءالله چې داسې وخت او موږ په دې انتظار باندې زموږ دپاره موږ دا وایو چې لې به موږ پښتو وکړو چې موږ خپل ځان خپل بچي خپل خاندان دا ستا په دې خپو کې راز او تاسو د دې قرباني ورکړلې به موږ د محمد خان شرپاو هغه دغه ته رسېږو انشاءالله دا برچي به هم کوو جدوجهد به هم کوو او خپل ملي مشر ته دا وایو چې موږ به تا سره یې څنګه چې زموږ مشران دا حیات محمد خان شرپاو سره بیا په ملي مشر پسې هغه خپل دولت سره ساتلی و بیا چې کومه دی سکندر خان شرپاو سیاست ته راووت موږ سکندر خان شرپاو پسې او انشاءالله دا د مینې محبت دا څه ده دا د چونو خبرې نه وې دا د یې قرباني وه دا د یې رشته وه انشاءالله دا رشته وه منډه چې زمونږ عبدالله خان چې کوم دی هغه هم ګډ شي زمونږ بچي به هغه خلک ساتل کوي او دا د یې رشته دا موږ برقرار ساتو عزتمندو پاکي په لالچونو په دغه نه کېږي من ته دا پته ده په ایمان یې وایي چې موږ سره او تاسو سره د شرپاو خان مینه څومره ده دومره د بل چا دې خاورې سره شته وایي شته دی نو چې نه شته دی په خپلې پارټۍ باندې به فخر کوو که نه به کوو فخر به کوو نن درته وجه زانه سوال کوم نن چې د دې ځای نه لاړ شو نو کم از کم په خپلو کورونو د خپلو رشته دارانو په کورونو د پارټۍ جنډه به لګوو که به نه لګوو خلکو ته به ښایو که نه ښایو به ورته که نه نن خلک وایي د قومي وطن پارټۍ جنډه په نظر نه راځي آیا دا جنډه به خلکو ته ښایو که به نه ښایو واده ده که نه ده واده چې د چا واده یې لاس اوچت کوي جنډه به لګوو د خیره سره انشاءالله د راتلونکي برخې دا به دونه جوش و خروش سره مناوو په اتفاق سره به ځو انشاءالله او دا برخې د ملي مشر د تقریر د اخري حصې پورې به ناست دي که باران و که ګلی و که توپان و خو دغه ورځ چې کومه ده په دغه ورځ به نه مړي ژوندي کوو نه به ګورم په اکثر دا خلک پکې د وادو دغه دا میټې کېږي نه به دغه کوو دا یو ورځ چې کومه ده دا د سهار نه تر ماښامه پورې دا به وقف کوو او هلته به ناست دي او چې کله د ملي مشر تقریر ختم شي انشاءالله بیا به راځو ډېره